سلامونه مرګرو مازیګری دی راغلیو د بټخیلې ملکن هډ ورکس ته دا په بټخیله کې دی تاسو ټولو ته معلومي شاه عبدالغنی دی را سره دا زموږ مرګری دی د مدرسې مازیګری دی دلته راغلیو د دې هډ ورکس باره کې به تاسو ته انټرسټینګ معلومات درکو چې دا کله جوړ شوی دی دا څونه بجلی پیدا کوي څونه بجلیګری دي ته جوړ شوی دی دا په 1907 کې د انګریزانو په دور کې دا منصوبه سٹارټ شو بیا په 1914 کې دا په تکمیل ته ورسېده 3.5 کیلومتر سورنګ په دغه کې واله شو د دې نهر نه درګي چارسدا مردان دا علاقې مختلف فصلونه سیراب کیږي او دا غي سره سره مختلفي بجلیګری په مختلف دورونو کې جوړې شوې دي چې کله دا وبو جبن دور سينو ال ته یو بجلیګر جوړ کړی دی په 1937 کې د دې ملکڼوند دي ته وای دا منصوبه مکمل شوی و دی په هغه وخت کې 10 میگا واټ بجلی پیدا کوله وس دا 22 میگا واټ بجلی پیدا کوي په جبن کې د ملاکنون وته وي بیا په 1948 کې بل منصوبه شروع شو د ملاکن 2 په نوم باندې چې په 1952 کې هغه مکمل شو او هغه هم 20 میگا واټ بجلی پیدا کوي بیا د ام ام ای په دوري حکومت کې دلته د ملاکن 3 د منصوبه کمپلیټ شو کم چې 81 میگا واټ بجلی پیدا کوي دا درې واړه بجلیګرونه د ملاکن ضلع ته تقریبا 35 کروڑ روپۍ سالانه فائدہ کیږي هغه ته ملاويږي او حکومت موږ نه زموږ د معلوماتو مطابق په 1 روپۍ باندې فی یونټ د بجلی اخلي او د 60 نه ولا 70 روپۍ باندې واپس بیا د عوامو ته ملاويږي نو الله دې کی چې دا موږ د ډېر پارزان قیمت باندې میلو شي او د دې عوامو د ملکن ضلع ته میلو شي او د چې کوم فائدې هغه د اول تی د ملکن ضلع پوره شي او بیا د روستسي نو دا نه ویلاګو د هډ ورکس باره کې تاسو سره دی باره کې انټرسټینګ معلومات یي او نو هغه موږ د کمنټ سیکشن کې وایي ځان ډېر خیال ساتي تلو الله پامان د دین علاوه په سونو کسان دلته مازیګری راځي مازیګری انجوای کوي او ټوریست هم راځي او د بټخیلې په صفای کې دانه هر ډېر یو اهم کردار ادا کوي مونږ له پکار دا چې دا وبو صفا او سوتره وساتو په دې وبو کې ډېر غندګي وته مونږ ورزو نو مونږ له پکار دا د دې د صفای ډېر خیال وساتو